बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नन इंशाल्लाह बया राजू माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल था और په تیر درس کې موږ مایکروسافټ ایکسل کې په انسرټ ریبن کې کار کړو او ځینې کمانډز هغه هم څه کړو ډیسکس کړو کنه. انسرټ ریبن کې موږ سره ځینې کمانډز دي چې هغه الریډي موږ لوستي دي لکه په مایکروسافټ ورډ کې کنه پرون په خبره وکړه همدا قسم دا شیپس دی او پکچر دی دا شین دی کنه دا هم ټول لوستي وو او په یو چارټ د بدی کې مونږ کار کړی دی. پاور ویو دا پاور ویو چې دی دا مونږ په مایکروسافټ ورډ او په دې پروګرامونو کې لرو څه پرنٹ پریویو لرو کنه کدی ځکه مطلب مونږ لیکنه کړي او زه هم چې پاور ویو نو دا لیکنه ماته څه کوي like time اخلي د working on opening power view sheet نو څه کوي موږ ته اخی د پرنٹ پریویو باندې پوښی دی باندې نه پته کینسل کوم نه ټایم علي نو د پاور ویو څه ورته وای پاور ویو هم دا ویو د دې کار د پاور ویو باندې څه کوي موږ ته اخی نه وایي پوښی کنه لاین دی او کالم دی او ګوري د چارت د لپاره مونږ دا کمانډ څه کوو استعمالو لکه زه تاسو مثال درکوم کنه زه دلته لیکم فار ایگزامپل چې دری پښتو انګلیش عربیک صحیح شو نو دلته زه ورکو بسو ټوټل دا مې ټوټل کړه equal مڼه equal sum دا sum کما ده ټول انټر دا بلاندې څه کې ډراپ کړئ. اوس زه فار ایگزامپل تر کوم چې درې کې څومره مارکس دي کې څومره مارکس دي هر یو سبجیکټ کې چې څومره مارکس ورټ شوي دي څومره مارکس مې اتوماتیک څه کې د ټوټل راکړي. زه داسې لیکوم او دلته راځم لاین ته ګورئ ښه لوکیشن رینج مطلب دا چې زه ورکوم چې دا لوکیشن ده دا زه اوکې کوم ولې لوکیشن رینج باید ما سره سی آلریډي موجود دی دا ډیټا رینج دی او دا لوکیشن رینج اوکې لوکیشن رینج موږ سره موجود دی بهرحال دا په لاین شکل باندې څه کېږي په دې شکل باندې ما ته راځي ګوري لکه ما ورته کالم واخیسته په دې کې قسم چارټس د همدې مارکس دا مارکونه چې دي که نه د همدې مطابق به ما ته څه کېږي دلته د همدې مطابق به ما ته دلته څه راځي چارټ به راځي ګورئ نو دا قسم چارټس دي کالم چارټ وین چارټ هر قسم چارټ چې زه غواړم هغه څه کولی شم هغه زه استعمالولی شم. اوس دا ډیټا د دې رینج زه اخلم دا اوکې کوم په دې قسم به دلته ما ته راځي نو هر قسم چارټ چې زه وغواړم هغه څه کولی شم دلته استعمالولی شم. دې باندې پوه شئ که نه بل موږ سره چې دی په دې کې سلایسر دی پرون موږ سلایس کې ویلو دا اصل کې د شو دپاره استعمالېږي چې یو څه دا د څه کې شو کړي. ګورئ دې ځای کې زه راځم یو ټیبل جوړوم چې نیم او ورپسې پوسټ او ورپسې څه سیلري لیکم فار ایگزامپل احمد او وسیم فضل اکمل پوسټ زه راځم ورکوم چې ډاکټر انجینیر او پسې ټیچر او بیا ډاکټر سیلري کې چې څومره سیلري ته ورته څه کې ورکوي ورته ورکوي. اوس وګورئ دې چې نوم زه کولی شم سلایسر کلیک کوم دا یو خو ما سره چې دی سلایسر د کوم یو دی د دې ډیټا دی
که زه سمپل دلته کلیک وکړم او سلایسر دلته کلیک کړم که نه په دې کې ماته وایي چې تا ول دا به پیوټ ټیبل ته څه کې کنورټ کړي هغې نه بعد دا سلایسر استعمالوه صحیح شو نو زه سیلري سره څه لیکم دلته اوور ټایم لیکم 900 800 900 600 او همدا ریکارډس چې دي دا ډبل څه کوم زه ریپیټ کوم دلته اوس دا ټول سلیکټ کوم دا پیوټ ټیبل ته څه کوم کنورټ کوم پیوټ ټیبل ته راځم دا اوکې کوم دا چې اوکې ک نیم اخلم راته پوسټ اخلم فلټر ته اوور ټایم اخلم ویلیوز ته سیلري اخلم ویلیوز ته نه دی ویلیو ټوټل ماته نو کله چې زه اوس راشم سلایسر ته سلایسر دلته کلیک کوم زه ته نیم پوسټ سیلري اوور ټایم دې ماته ښیي ټول انفارمیشن ماته که زه احمد کلیک کوم ډایرکټ ماته احمد ریکارډ راکړي که زه انجینرز کلیک کوم د انجینرانو ریکارډ راکړي که زه اوور ټایم چې هر څه کلیک یا به دلته څه کېږي دلته به درته اټومیټیکلي هغه راځي دې باندې پوه شوې دا سلایسر دې ته وایي چې ته ټوټل کې خو ته ټوټل ښیي که نه نو ته هر یو ریکارډ څه کوی شي 1 by 1 دلته کتلی شي 1 by 1 څه کوی شي کتلی شي دې خاطر موږ څه استعمالوو سلایسر استعمالوو او که چیرې داسې چې موږ سره دا ټیبل دی دلته انسرټ ته زه راځم ټایم لاین چې کله زه کلیک کوم که نه مطلب پیوټ ټیبل ما لري استعمال کړی دا زه اوپن کوم دا ټایم لاین څنګه ټایم لاین موږ ډیټ دپاره به استعمال کړو څه دپاره به استعمال کړو ډیټ دپاره دا هم پیوټ ټیبل کې موږ استعمالولی شو زه فار ایگزامپل ورته ورکوم چې د پوسټ په ځای ورته ورکوم چې ډیټ یا زه ورکوم چې نیم او سټارټ ډیټ او فار ایگزامپل ورپسې ورکوم چې څه سیلري دا نیمز دي دا مې کاپي کړو او ډیټ کنټرول سیمیکولن انټر کوم او همدا ډیټ څه کوم لاندې راوړم او سیلري څومره دي ما سره دا څه کوم کاپي کوم او دلته څه کوم پیسټ کوم که زه ټایم لاین ته راشم اوس مطلب یا دا به زه سیف کوم دا به څه کوم سیف به کوم کنټرول سی کنټرول ان کنټرول وی دا به زه څه کوم سیف به کوم فار ایگزامپل ډیسکټاپ باندې سیف کوم نو ورته ورکوم څه ټایم لاین کنټرول ډبلیو ډایرکټ راځم ما ټایم لاین ته او براوز فار مور ته او ډیسکټاپ ته راځم ډیسکټاپ نه علاوه ټایم لاین هم دلته نو سورس نه بلینک دی ګورئ ښه تاسو په ټیبل کې چې نیم ډیټ سیلري او دا به کنورټ کې څه ته پیوټ ټیبل ته دا په نیو ورکشیټ کې اخلي ایگزسټینګ کې اخلي وای اخلي اوکې کې نیم زه راخلم را ته سیلري ویلیوز ته او ډیټ راخلم فلټر ته سیلري روانه وستل شوه ډیټ فلټر ته نو دلته اوس ټایم لاین څه کې اټومیټیکلی اکټیویټ کېږي که زه ډیټ راواخلم دا اوکې کړم که نه نو ما ته څه کېږي ما ته دلته ښیي چې په جنوري ریکارډ ما ته وښایي جولای د جولای ریکارډ دا دی د اګست ریکارډ ما ته وښایي د اګست ریکارډ ما ته خیال هم دی کوم ریکارډونه چې ما جوړ کړي د هغې مکمل ما ته اټومیټیکلی څه کړي دلته شو کوي تاسو کولی شئ چې داسې یو ټیبل جوړ کړئ لکه مثال تاسو اگزامپل دی کې درکړم ښه ګورئ تاسو څه جوړ کړئ ښه نیم
जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, तस नूरम जोड़ के सही था। जोड़ को फॉर एग्जांपल जनवरी के दुमरा आओ सैलरी नहीं दी एवरेज वर्ता है, सैलरी वर्ता है 400 वर्ता है पे यो वगैरह तसो यो रेजरा के में बलवान ऑटोमेटिक कार की लेकिन दा मंग सर दा हर मियाश रिकॉर्ड दी कना रिकॉर्डों न दी दा हर मियाश तसो चिकलन दा सेलेक्ट कई और दा कन्वर्ट के पे टेबल था ओके केदा तसो ब हर यो गोरेखा नेम रवाग इस तरह था सही शो वस जनवरी से आखिर में फिल्टर था फरवरी आखिर में या सिर्फ सैलरी के वश माच दोस्तों मिसाल दर के कना सिर्फ सैलरी हम तसो कोले शे दा कोले शे विने यो वराखले और तो कोई शिदा पर वैल्यूज के मुआचा है जब कदा असल के सुबह पर वैल्यूज के वाचा है तो मादल तवाचा है सही ना साला गड़बड़ सी है ना फ्रीलांसर ऑफिस के बिर तेरा वल न की फर्क खबर उस टेबल के में खबर हो करता उस तो मालूम गड़बड़ टाइमलाइन उस वाले कारण की खबर है जका चिमंग सर दिल तमंग छेव नको दिल तमंगा डेट वानक्स ख्यालम दे दाउस मंगा द डेट पागा ख्यालम दे दायो बजरा वाखलमा यो और दा वज कन्वर्ट कंप्यूटेबल था और अच्छी गलत है वो लगे खामा फर्क की वली फर्क न की शायद तो गलत दाव लगे अच्छा फर्क न की और बाकी की मादी मिसाल तब सदर कन में मुंतज़िहन बनाऊं वो तो रा डेट में सेलेक्ट न कर डेट हो डेट में सेलेक्ट कर सही शो खबर हाल तदे पामदा शक्ल ता तखिल कब शक्ल चमर के माता तो खुद जनवरी फरवरी हर एक शक्ल बस की बिल शो किदा टाइमलाइन ने बोलो बस हाइपरलिंक और टेक्स्ट तो बदे हो पाएगा कना हेडर फुटर द टेक्स्ट बॉक्स द सिग्नेचर द सिंबल द बजे अल्हम्दुलिल्लाह कोई बदे की इक्वेशन दी सिंबल ज किस्म किस्म इक्वेशन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के मुझे खबर अकड़ कना जी इक्वेशन मंग सकू संग जोड़ो खराजू पेज लेआउट था पेज लेआउट के जदे अवल मंग सर बदे की थीम्स दी द थीम्स जदी दा मंग है स्टाइल तो है अगर स्टाइल द कलर न जुड़ी द फंड न जुड़ी अगर तम सभी थीम्स होते है लेकिन मतलब मल द लिखना ओकड़ा और द लिखनी सरा सरा जरा लमा दी दम हां संग रिकॉर्ड होता है पेज लेआउट था कना